نو الله تعالی امر ورته کوي وانذر عشیرتک الاقربین. په اول واري دا ورته وایي چې د ایمان دعوت ای محمده اول واري وخپلو قریبانو ته وکړه. او محمد رسول الله هم دغه طریقه مختاره کړه واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. او کم کس پر ستا دین ومني له هغو سره بیا صله رحمي کوه، له هغو سره شفقت کوه. او دا ورته ووایه وقل انی انا النذیر المبین چې زه ښکاره ویرونکی یم د الله تعالی له طرفه څخه. نو محمد رسول الله و حضرت علی رضی الله عنه ته وایي. دا روایت حضرت علی را نقل کوي. اول واری دعوت و چاته شروع کوي و خپلو قریبانو ته. حضرت علی ته وایي چې علي ته ورسه یو څه اوړه راواخه، یو کاسه اوړه لانده که. چې کله اوړه لانده شي ډوډۍ پخه سي، له هغه وروسته بیا د پسه د ویزې یو ورون راواخه، یو وزر راواخه، هغه وزر پوخ که. تر هغه وروسته یو ګیلاس شیدې، یو پیاله یا یو کاسه شیدې راواخه. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله ما دا وکړو ډوډۍ تیاره سوله، هغه یو ورون یا تیار سو د غوښې ده او هغه شیدې مې راواخیستې په یو پیاله کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، د صفا غونډۍ ته وختئ، د قریشو ټول کسان یې راوغوښتل. هغه د داسې کم قریبان دي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې په دې مېلمستیا کې 40 کسان کښېنستلو. دا ټول د ده اکاګان دي. عبدالمطلب په دې کې ده، حضرت عباس ده، ابو طالب ده، ابو لهب ده. دا د محمد رسول الله اکاګان دي او هغه نیکه یې هم ورسره ناست دی په دې مجلس کې. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دغه غوښه ما راواخیسته، محمد رسول الله ته مې ورکړه. محمد رسول الله هغه غوښې ته خپله خوله وروړه، بیرته یې کښېښوله. بیا ما ته فرمایي چې ای حضرت علی اوس ته هغه غوښه په دوی باندې تقسیم کړه. انو زه راځم هر یوه ته دا غوښه ږدم، هغه یې وخوري موړ سي. هله دا 40 کسان صرف د دا یوه کس په خوراک باندې دا 40 سره کسان ماړه سولو. دا هم د محمد رسول الله معجزه ده چې په یوه ورانه باندې په یوه وزر باندې 40 کسانو عذر کېږي. هغه یوه کاسه ډوډۍ د ټولو بس وله. بیا هم هغه شیدې راواخه، هغه شیدې یې هم په پیاله کې راواخیستلې. ټولو ته شیدې ورکوي، 40 کسانو هغه شیدې هم وڅښلې، هغه هم پاته سولې په هغه لوښي کې. اوس محمد رسول الله دا وایي چې کله دوی له ډوډۍ خلاص سي زه به دوی ته یو څه خبره وکړم، دعوت به وکړم. ځکه الله تعالی ورته فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، اول واري دعوت و خپلو قریبانو ته وکړه. نو د عالم دپاره هم دا پکار وي، د یو دینداره کس دپاره هم دا پکار وي، د کور د مشر دپاره هم دا پکار وي چې اول واري ده ته هر څوک ورنږدې وي، هر څوک یې قریب وي، باید اول واري و هغو ته دعوت وکړي، هغه اول واري و نیکو ته راوبولي. نو هر دینداره سړی، هر تبلیغي سړی، هر عالم سړی، هر حافظ سړی د هغه دا ذمهواري ده چې په خپله قبیله کې به، په خپلو نږدې قریبانو کې به داسې کسان پیدا کوي چې هغو له دین سره تعلق زیات سي. کم کسان چې بېلارې وي دا د ده ذمهواري ده، دی به هغو ته خپل دعوت ورسوي. نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله ډوډۍ وخوړل سوله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې اوس دوی ته خبره وکړي. په دې وخت کې ابو لهب چې د محمد رسول الله اکا دی، هغه په دې مجلس کې ولاړ سو. دا خلکو ته وایي چې محمد رسول الله څنګه جادو په موږ باندې وکړو، داسې جادو خو تر اوسه پورې چا نه دی کړی. هغه شیدې هم پر ټولو ورسېدې، هغه د یوه کس غوښه هم پر ټولو ورسېدل. دا خو جادوګر دی، پر موږ باندې جادو کوي. الله تعالی دې دی هلاک کړي. الله اکبر. دا شرع د محمد رسول الله په شان کې کوي. الله تعالی فوراً دا صورت را نازلوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. په دې وخت کې الله تعالی دغه صورت را نازل کړو